أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نانی درس کے بین شاء اللہ العزیز سورت انفال پارہ نمبر 10 رکو نمبر 10 آیات نمبر 70-71 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. ما قبل رکو سره ربط او مناسبت. نو ما قبل رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې دینه مخکې نو هغه تذکره وشوله چې غزوه بدر کې او یا تنه کافر چې نو هغه مردار شولو او یا تنه کافر چې نو هغه قید شولو. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله دې رکو کې اوس د هغوی تذکره کوي چې دا کم او یا کسان چې نو هغه قید شولو نو د دوی نه بیا فدیه اخیستل چې نو هغه وشول. حضور علیه السلام باندې به چې د کم حکم متعلق الله رب العزت د یو خبرې متعلق سو حکم نو راغلی نو نبی علیہ السلام به بیا د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره په هغې کې مشوره کوله. نو حضور علیه السلام دغه شانتې د دغې اسارۍ بدر د دې په باره کې هم مشوره وکړه چې دوی سره څه وکړو. نو سوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه نه چې دې دواړو حضراتو وویل چې د الله رسوله هر سړی د خپل قریبي رشته دار چې دی نو هغه د قتل کړي. باقی نور صورت چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ول د هغوی ټولو رایې چې نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه رایې وه چې د دوی نه چې نو هغه فدیه واخیستلی شي او دوی ته پرېښودلی شي. نو اوس په دې کې د عقل ذکر کېږي فدیه څومره وه. نو مخکې مونږ وویلو په بل ورځني درس کې چې د یو کس فدیه چې نو هغه 400 درهم ول. یو درهم دا چې نو هغه د 3.5 ماشې سپین زرو چې نو هغه نو دوی نه دغه واخیستلی شول. اوس دې کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها النبي قل لمن فی ایدیکم تاسو وایه هغه چاته چې ستاسو په لاسونو کې دی من الاسرى د قیدیانو نه نو دا کم قیدیان چې ستاسو سره دي نو دوی ته ووایه یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. ګوره الله رب العزت څومره رحیم بادشاه دی چې سره ده دی چې د ټول عمر د مسلمانانو د دین اسلام او د الله د حکم مخالفت کړی دی خو چې اوس کله غیر شولو نو الله جل جلاله ورته بیا هم چې نو هغه په هغه نرم کلام پیش کوي چې اوس ورته مو وایي ستاسو نه چې دا کم مال واخیستلی شولو ستاسو نه کومه چې نو هغه فدیه واخیستلی شوله نو په دې خفه کېږئ مه. که تاسو ایمان راوړلو الله چې نو هغه وپېژندل الله ته پته ولګي چې ستاسو په زړونو کې خیر شته یعنی ایمان غواړئ نو الله رب العزت داسې بادشاه دی یؤتکم خیرا مما اخذ منکم نو ستاسو نه چې دا کم مال اخیستلی شوی د دې نه بدل الله چې نو هغه بهترین درکړي دې نه بدل الله رب العزت چې نو هغه ډېر درکړي. حضرات مفسرین چې نو هغه فرمایي یو چې نو هغه مراد د دې نه دی یؤتی خیرکم مما اخذ منکم چې الله رب العزت به تاسو له نو د دغې نه بهترین شیز درکړي چې هغه ایمان دی. ځکه که دا ټوله دنیا راغونډه شي دا د ایمان مقابله چې نو هغه نشي کولی. او دویم د دغې نه به الله رب العزت تاسو له نو هغه د دنیا په اعتبار سره هم ډېر شي مال درکړي. حضرات مفسرین لیکلي وایي چې دا آیات نو هغه داسې خو د ټولو اسارو په باره کې خدا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې نو هغه باره کې نازل شو. نور حکم چې نو هغه د ټولو لپاره عام ولو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بارک نو هغه تخصیص ولې دی نو دا هغه تخصیص په دې وجه نه ذکر کړی دی چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه څنګه چې شروع کې مونږ ویلو کله چې نو هغه دغه غزوه کېدل نو د هغې دپاره چې کله کافر را روانېدل نو عتبه ابو جهل ربیعه او دغه شان چې نو امیه ابن خلف حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې بیا وروسته ایمان یې راوړلو نو دې 11 کسانو سردارانو دوی چې نو د هغوی هغه ټوله خرچه هر څه منلي ول چې د دې بدر کې چې څومره چې نو هغه مونږ ځو نو په دې جنګ چې کومه خرچه راځي نو مونږ به دغه په خپله برداشت کوو نو دوی دغه کړي ول. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د چې نو لا ایمان نو راوړی
نو دی چې د بدر نه کله بدر له غزوې نه چې نو هغه راتلل جنگ په اعتبار سره دوی نو د ځان سره چې نو هغه 100 زره اوقې چې نو هغه راغستې وي له سپینو زرو. اوس چې کله دغه 100 زره اوقې راغستې وي یوه اوقې چې نو هغه د 40 درهم وي نو دا دومره لوی مال چې نو هغه د ځان سره راغستې او سره زر سپین زرو دی چې نو هغې راغستل او دی چې زه به دا هلته چې نو هغه په دې کافرانو لګوم د پاره د دې چې دوی حضور علیه الصلاة والسلام او د هغوی دین چې نو هغه ختم کړي. اوس چې کله په لارې د هغې نورو ملګرو چې نو هغه نمبر تیر شولو دوی بدر ته راورسېدل او په کومه ورځ باندې چې نو هغه د د خرج کولو چې نو هغه نمبر و الله جل جلاله په هغه ورځ باندې چې نو کافرو له شکست ورکو. هغه 100 زره چې نو هغه اوقې هغه غونډې د دوی نه چې نو هغه په مال غنیمت کې واغوستلی شولې او د هغې سره چې نو هغه دوی قید شول. نو په دغه قیدیانو کې نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دی هم رالو. نو چې کله دی رالو او بیا حضور علیه الصلاة والسلام دلته دوی ته ووی ستاسو د یو کس چې نو هغه فدیه ده نه چې 400 درهم به ورکوئ الله به دا کېږي. عباس رضی الله تعالی عنه ته وی تر عباس تو به نو خپله هم ورکوې فدیه او د خپل دواړو اریرونو د عقیل بن ابي طالب او د نوفل بن حارث دا دواړه ستا اریرونو د دوی فدیه به هم تو ورکوې. نو چې کله درته ووایي تو به 1200 چې نو هغه درهم ادا کړي خپله هم او د دې دواړو خو چې نو اریرونو هم. نو د وی محمد علیه السلام ما سره خو دا ډېر زیات دی ما سره خو څه شتی هم نه او زه خو چې نو هغه بلکل فقر و فاقه به چې استعمال چې نو هغه رانه تاسو واخیستو هغه به زما هغه چې نو هغه د دغې نه کټ که. حضور علیه الصلاة والسلام یې نه داسې چېرته کېږي هغه خو اوس د مسلمانانو مال غنیمت دی د مسلمانانو په مال غنیمت کې ستا هېڅ حق هم نشته او تا د کفر دپاره لګولو الله د نه هغه اخیستی دی پای کې اوس ستاسو حق نه جوړېږي. نو یې زه بیا چې نو هغه په قریشو کې سوالګری به رانه جوړ شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې نه داسې مه وایه وی تو چې راتلې په کومه شپه چې تا چې نو ام فضل له د هغه کور والا و د نبي علیه الصلاة والسلام چا چې و تا د ام فضل له ماسخوتن نه وروسته په تیاره کې کم سره زر چې دی نو هغه ورکړی کمې چې دی نو هغه درهم او دنانیر دې ورکړی هغه اخیستې شولې ولې ستا سره هغه شتی نه دی ډېر مالدار و نو دی نو هغه خو ستا سره شتی نه دی وایي زه حیران پاتې شولم چې دا تا ته چا وویل په هغه وخت کې خو زما نه او زما د کور والا ام فضل نه علاوه چې دی نو هغه درېمګړی بل څوک و نه نبي علیه الصلاة والسلام یې دا ما ته زما رب ویلي ما د الله چې نو هغه په طور د وحي سره چې نو هغه ویلي تا دا پرېښودني دی وایي په دغه وخت کې زما په زړه کې چې نو هغه څه شولو ایمان راسخ شو ما چې واقعي زما د وراره دا د الله رب العزت چې نو هغه حق او سچ پیغمبر دی نو ما چې زه ایمان راوړم خو بیا مې که دلته مې اوس ایمان راوړو نو څوک به چې د قید و بند وجې نه راوړی څوک به چې نه هغه یو خبره کوي او دویم زما هلته په قریشو کې ډېر شي خلکو ته پیسې پورې وي نو مې اوس به هغوی چې تو مسلمان شو ستا زموږ سره څه حق نشته هغه به نه راکوي نو مې چې کله لاړ شم نو بیا به زه په ازادانه طور باندې چې نو هغه ایمان راوړم نو الله جل جلاله ورته وویل قل چې نو ای پیغمبره تو ورته ووایه لمن فی ایدیکم من الاسرى من الجن هغه اسرى ستا سره چې څومره اسرا قیدیان دي نو دوی ته ووایي یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم الله به تاسو له د دغې نه چې نو هغه هم سیوا درکړي. ذخیرة الجنان کې نو هغه واقع لیکلی نه هغوی وایي چې نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام سن 8 هجرۍ کې د حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه په چې نو هغه په مشرۍ کې د 4 زره چې نو هغه مجاهدین صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین لښکر چې نو هغه بحرین ته ولېږلو بحرین چې نو هغه فتح کړلو ای که ډېر زیات چې نو هغه مال غنیمت میلاو شو هر قسم جوړې کپړې داسې نور شیزونه دنیا شي اجناس ول هغې سره سره 1 لاک چې دی نو هغه درهم الله رب العزت چې نو هغه ول ورکړم دوی چې نو هغه دنیا سکې رالي نو هغه لوی شو اوس چې رالل چې نو هغه راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه سره غالبا نو جومات چې دی نو هغه ډک و د سرو سپینو زرو چې نو هغه او د نور مال غنیمت نه ډک و انصار صحابه ټولو حضرات ته پته ولګېده چې دغه شان نو قافله واپس راغلې او ډېرې لویې کامیابۍ سره سهار چې د الله پیغمبر چې نو هغه سلام وکړو اوس جومات چې نو هغه ډک دی ترمذي چې نو هغه روایت دی مشکات کې هم شته حضور علیه الصلاة والسلام چې کله سلام وګرځو اوس شاته وکړه سمه ګڼه ده نبی علیه الصلاة والسلام مسکې شولو څه کېږي هلکه داسې پته راته لګي چې لکه تاسو ته هم د دوی پته لګېدلي چې بحرین نه ډېر مال راغلی صحابه رضوان الله تعالی اجمعین ورته وویل اجل د الله رسول او بالهم دقه شان دی لکه سړی اکثر د سهار په مانځه کې د اختر په مانځه کې چې وګوري سړی حیران شي
هغه هم ګڼه ور هغه حیران شولو. نو چې کله داسې وشو نو په هغې باندې نو هغه حضور علیه صلات وسلام ورته ویې صحیح ده. بیا نو هغه نبي علیه صلات وسلام کوم واز نصیحت څه چې ول هغه یې وکړو. بیا د هغې نه وروسته دغه تقسیم یې شروع کړو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته ووایي هغه بیا مسلمان شوی وي تره راشه اوس چې څومره اخلي واخله دا ستا سره الله او د الله رسول وعده کړې وه. الله والله رسول می خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ستاسو نه چې څه واخیستی شي ډېر بدل د دې نه چې دی نو هغه درکړي. اوس د دې نه چې څومره اخلي هغه واله. اوس هم لوی څادر ورسره پروت و چې هغې ورته کېښودو چې په مخ یې ورته راچولې دنیا شی چې دی نو هغه یې ورته راواچولو. او څه کوي چې بیا چې کله توتولی چې هغه یې توتولی نه شوې. حضور علیه صلات وسلام ته وراره د الله رسوله راشه ما ته راچوت که. نبي علیه صلات وسلام یې نه په دې کې ضرورت چا نو هغه مدد نه کوم. یوې بار یو صحابي ته ووایي چې هغې را سره راچوت کړي ویې نه د دې هم اجازت نشته. د دې اجازت دی چې تاسو څومره وړی شئ په خپله توتولی شئ هغه پر وکړه. بیا یې دې کمې کړئ بیا یې وکړو کوشش بیا نه شوې بیا یې کمې کړئ نو چې کمې وړی شوې حق یې وکړئ نو بیا یې د الله د ذات نه مې امید دی چې یو وعده الله پوره کړله. دویمه وعده الله وایي ویغفر لکم او زه به ستاسو ګناهونه چې دی نو هغه وبخم. نو دا مو هم د الله نه چې دی نو هغه قوي امید دی چې الله پاک به زموږ ګناهونه هم معاف کړي. والله غفور رحیم. وان یرید خیانتک فقد خان الله من قبله. الله وایي که دوس په دې کې چې نو هغه دوکه کول غواړي لکه بعضې پکې چې نو هغه دوکه وکړه چې مونږ لاړ شو ایمان به راوړو چا چې دی نو هغه فدیه ورکړله د هغوی اذان شولو ایمان چې دی نو هغې رانوړو. حضور علیه صلات وسلام نه الله پاک تسلي ورکوي څه خاص خبره نه ده. فقد خان الله من قبله د دې نه مخکې چې نو هغه هم خیانت کړو نو څه چل به شو فامکن منهم الله تعالی په هغوی باندې قدرت او قابو درکړله. نن وګوره ستا چې نو هغه په خپو کې قیدیان پراته دي نو کدی وس بیا هم د قشانت خیانت وکړي الله به بیا چې نو هغه ستا په خپو کې گرفتار کړي او رابې ولي. اوس حضرات مفسرین لیکي وایي دلته د خیانت نه څه مراد دی. نو یو عام مفسرین چې دی نو هغه دا وایي دلته د خیانت نه مراد هغه دی چې کوم الله رب العزت چې نو هغه دنیا نه لا وجود نه ورکړی انسانان چې نو هغه نو عالم ارواح کې آدم علیه صلات وسلام پیدا کړو. بیا د آدم علیه صلات وسلام سره ټول چې دی نو هغه انسانیت چې څومره دنیا ته راتلل هغې چې دی نو هغه پیدا کړل. صورت اعراف کې د هغې وضاحت تیر شو. بیا الله جل جلاله چې دی نو هغه د دوی نه په وادي نعمان کې کوم چې عرفات سره ځای دی عرفات کې دا ده نو دغې وادي نعمان کې معرة النعمان ورته ویلی کېږي. په هغې کې چې دی نو هغې واده واخیسته الستو بربکم دی ټول وی قالو بله. نو یو هغه ده نو دی بیا هغه واده کې خیانت وکړو دنیا کې راغلل بوتان لات وزه وغیره چې نو د هغې عبادت شروع کړو. او بعضې حضرات وایي چې د دې نه مراد چې دی نو هغه خیانت دی کم چې دوی د دغې نه مخکې کړو چې د ابو طالب صاحب په کور کې دوی واده کړو ټول بنو هاشم او دوی چې نو هغه راغوټ جمع شول د حضور علیه صلات وسلام خاندان والا. نو دوی چې نو ابو طالب صاحب د هغه په کور کې د عهد او پیمانې وکړلو چې ګوره محمد علیه السلام اگر چې موږ د هغه د مذهب قایل نه یو د هغه د دین قایل نه یو خو دا زموږ د نسب سړی دی. نو چې کله دا زموږ د نسب سړی دی نو د ده چې نو هغه به موږ برپور چې نو هغه مرسته او تعاون به ورسره کوو دی به موږ د نورو قریشو یا د نورو عرب په لاس باندې نه ورکوو. بیا ابو جهل چې نو هغه شیطان توب وکړلو دی هغه خپلې وعدې نه چې نو هغه پسپا شول شاته شول. نو ځکه الله وایي دویم چې نو هغه دا مراد دی یرید خیانتک فقد خان الله. نو که دوی د ابو طالب په کور کې چې راجمع شوي ول او کومه واده یې کړو په هغې کې خیانت وکړو نو که بیا یې هم داسې وکړلو نو فامکن منهم بیا به هغه الله تعالی قابو درکړي قدرت به درکړي په دوی باندې. والله علیم حکیم. الله رب العزت چې دی نو هغه پوهه دی حکیم او د حکمت خاوند دی. الله هر کار چې دی نو هغه د حکمت نه ډک وي په هغې کې نو څه نه څه حکمت ضرور وي. الله دې موږ چې دی نو خپل کلام باندې صحیح پوهه نصیب کړي. یا ایها النبی ای نبی علیہ السلام قلو اوایا لمن آغی چاہتا فی ایدیکم چستاسو پلاسونو کدی من الاسرا دقیدیانونا ای یعلم اللہ فی قلوبکم کچری و پیجنی اللہ پاک ستاسو پزرونو کی خیرن نیکی جوتکم خیرن ندر بکی تاسو دیر خامیم ما دا آغی سنا اخیز منکم چی اغستل شل استاسونا ویغفر لکم او معاف بکڑی تاسو واللہ
والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی و ان یریدو او کچری دوی اراده وکړي خیانت کاستا سره د خیانت کولو فقد خان الله نو دوی خیانت کړي د الله سره من قبل د دین وړاندې مخکې فامکن منهم بیا هغه قابو درکړو تا ته منهم په دوی باندې والله الله پاک علیم پوه حکیم او د حکمت خاوند دی